ار هغه قرض چې هغه د ځان سره ګټه راوړي، کل قرض جر نفعا یا منفعتا فهو ربا، هر هغه قرض چې د ځان سره پیدا راوړي، چاره د پیسې ورکړلې او تا ته ځان له زیاتې واغستې، دا سود دی. ابو بکر جساس حنفی په احکام القرآن کې لیکلی دي، وی هو القرض المشروط فيه الاجل، دا قرض دی چې په دې کې نیټه شرط وي، دا پیسې والا دومره وخت پس بیرله راکړي، دا قرض خو جایز دی. دویم شرط وردا دی وزیادة مال علی المستقرض، وزیادة مال علی المستقرض دا معنا ده د مستقرض نه بیا د زیات مال مطالبه کې. به طور مثال 1,00,000 روپۍ دی ورکړې، ته ورته وې کال پس به راکې او دومره پسې زیاتې راکې، په لاک پسې به 1,000 روپۍ زیاتې راکې، دا قرض، دا سود دی. کلو کې یو رواج دی، خلک چا کولو ختم شي، یاره موږ له وړه راکئ چې موږ کله راوړل در به کوو درله، دا ناجایز دی. څوک به چا له وړه نه ورکوي، دا به وله صدقه ورکوي. یمنعون الماعون کې دا راځي. یمنعون الماعون دا دی چې د ضرورت شی لرې کوي او بندوي. نو که ستا بالفرض چینی په کار شو، نو ګاونډي به دله هسې درکړي، دا به صدقه درکړي. او دویمه دا چې ولې چینی ستا که نشته، ته بیا خامخا خلکو نه غواړې، دا کوم سوال دی؟ بعضې خلکو په دې باندې عرف روان دی، نو عرف روان دی، نو غلط عرف روان دی که نه، ولې غواړي د چا نه چینی؟ یا مسکه چې یا بازار نه ځان راوړه، یا دوکاندار نسیه راواله، په هر کلي کې دوکان دی او دا زنانه به دی باندې ته راکړه ماله لږ چینی، زه به دله بیا درکړمه، ته راکړه ماله پلانې، زه به دله بیا درکړمه. چینی م په قرض والي او دغه شانې ګوړه م په قرض باندې علي، چای په قرض علي، وریجې په قرض علي، دغه شانې اوړه په قرض باندې علي، د یو بل نه، دا ناجایز دي. په دې کې دی یدن بیدن، دا به لاس په لاس باندې، یعنی څنګه یو دړی وړه ورکه، یو دړی بې واله، دا ټیک دی. داسې هم نشي کولی په دې کې چې ته وړه به درکړمه او سبا به دله بیا زه ډېره درکړم، دا خو دې بل سود وکړو. دویم شرط سره مثلا بمثلن، یو شانې، یو شان معنا اوس بالفرض که سړی د چا نه قرض والي وړو، یو ته راکړه ماله یو جام لوښ وړله راکړه او سبا وي زه به دله یو شانې درکړم، نو ټیک ده، په مثل بمثلن دې عمل وکړو، خو په یدن بیدن دې عمل ونه کړو. یو صورت صرف شته، هغه دا ده چې سړی د دې جنس پیسې ورکړي، لکه وړو راوالې پیسې ول ورکړي، ټیک ده، یو جام دې ترې راواغستو، هغې پیسې ول ورکړه، چای دې پیالې راواغستو، پیسې ول ورکړه، دا سود دی. داسې هم سړی نشي کولی چې یاره ستاسو د غنم مزیدار دی، یو من ماله راکړه، زموږ د بېکار زه به دله یو نیم درکړمه، نه نه نه، جیدها وردیها سواء. نبی علیہ السلام فرمایي ردی او دارنګې کوټه او وسره جید روغ دا برابر دي. نبی علیہ السلام تلو خیبر ته، چا ولې کجور راواغستې، کجور ډېرې مزیدارې وې، ویل دا چېرته دي؟ ویل د خیبر ټولې کجورې داسې دي. وایي نه، وایي دا موږ خلکو له بېکاره 2 وسقه ورکړو، دغه نه 1 وسق والو. ویل نه، دا سود دی، داسې مه کوئ. جیدها وردیها سواء، یو شانتې دي. نه یدن بیدن، دا به لاس په لاس په دې کې قرض نشي کولی په دې شپږو څیزونو کې. او مثلا بمثلن معنا یو شانې، سړی که لاس په لاس وي نو کم زیات باندې یو شان به په ټول به ورکړي. والفضل ربا، زیاتې پکې سود دی. شپږ څیزونه دي، دې ته ربا الفضل وایي. په دې شپږ څیزونو کې خو عبارت النص دی. البته د دې نه علاوه په څه کې سود شته که نشته، لکه په دې کې جوار رال نه، وریجې پکې راللې نه، چای پکې راغې نه، لوبیا پکې رانلله وغیره وغیره، سره سپین پکې رال، خو په دې کې سیمټ رانلل، په دې کې لرګی رانغی، دې سره وسک مجتهدین راولګېدل او اجتهاد یې وکړو، استنباط یې وکړو چې د دې علت څه دی، علت الربا یې پیدا کو. احناف راولګېدل او جنس او قدر یې ولې علت راویستو چې جنس یې وي او قدر یې وي، اندازې یې وي. شوافی راولګېدل طعم او ثمنیت، چې دا خوړلی کېږي او یا ثمني. طعم ګوره جنس او قدر، نو جنس ګوره غنم دی، وربشي دی، تمر دی، کجور دی، او اندازه قدر تول د څه شي دی، د ذهب او د سپین زرو. طعم او ثمنیت، نو طعم خوړلی کېږي دا دانې، او ثمنیت ثمن څه شی دی، سره سپین دی. امام مالک رحم الله قوت او ازدخار، چې هغه خوړلی کېږي، خوراک دی، بل دا ذخیره کېږي. دا سیزونه چې بس کې وي نو په هغې کې به سود وي، او چې دا پکې نه وي نو پکې به سود نه وي. دا ربا الحدیث دی. دواړه قسمه حرام دی، که دا ربا الفضل دی او که ربا النسیعه ده، که ربا القرآن دی او که ربا النسیعه ده. ګناه یې څومره زیاته ده، نو حدیث دوه به کویم، بیا د ترجمه کومه. حدیث کې راځي درهم ربا یأکله الرجل وهو يعلم انه ربا اشد عند الله من 36 زنیا. د سود 1 روپۍ سړی خوري، 1 روپۍ
او دا پویږي دا رسود روپۍ دا ته پدر رسود دی دا الله پني د شپږ دیر زله زنا کول غټه ګناه ده 36 زل سړی ګناه کوي زنا کوي دومره ګناه بنئ لکه یو روپۍ د سود خوړل ځکه د الله سره اعلان جنگ دی د الله نظام چیلنج کول دي نن سبا د څومره نظامونه دي کنه کیپټالیزم دی او کدا کمونیزم دوه نظامونه دنیا کې د معیشت کمونیزم کم چې روس کې دی او یا په چاینا کې دی کیپټالیزم په امریکا کې دی نو کدا کیپټالیزم دی او کدا کمونیزم دی دا سود بیس دي انټرست بیس نظامونه دي هیڅ چا سره غم نشته دا نظام بدلول غواړي منځونه کو روزي نیسو او چې څوک د اسلامي نظام خبره کوي پاغه باندې بیا فتوی لګو او پاغه باندې بیا د منافقانو لیبل لګو سوچ پکار دی عام خلکو لا دا کم نظامونو د خلکو چلولې دي یعنی زه دا بعضی خبرې خو اسه د سیاسي خبرې خو زوی مدا زمنګ د موجوده حکومت درینیم کال حکومت وک درینیم کال خلکو دا اسلامایزیشن راوسو دای وکړل کم کار چې د کول واغې نه دی کړی هغه دا وا چې د سود نظام نه پاک معیشت چې دا د اسلام لومبه بنیاد دی پلر اف اسلام دی چې د معیشت نه پاک شوی نو عبادت ته قبلي کې استلوي خور دي سود پیسې نه چا په خېړو کې پرتی اس غم نه دی کړی والله په دې بنیاد باندې د لپاره سوچ فکر پکار دی مولانا ګور رحمان رحم الله کوم کتاب لیکلی دی حرمت سود پر عدالت بیانات اور ان کے مدلل جوابات په دې مقدمه کې لیکلي دي چې دا سود د سي ګناه ده چې موږ ټول قوم پکې من حيث القوم ګناګار یو ټول خلک ګناګار شیخ الحدیث هم ګناګار دی مولوی صاحب ګناګار دی او تجارت والا او تاجر هم ګناګار دی استاد هم ګناګار دی زمیدار هم ګناګار دی چا څه غم نشته د نظام بدلول غواړي هیڅ چا څه غم نشته یو روپۍ د سود خوړل موږ ټول د سود روپۍ خورو ټولې زما استاد په سر ټوپۍ د سود ده د رومیال د سود ده د پیزار د سود ده جامه د سود ده خوراک د سود ده نو څوک به ختمي بس ځان غلې که سبحان الله کوا او سم نشته د خلکو دا سوچ دی څنګه دا د بدلول غواړي د لپاره ورا پاسېدل غواړي موږ به مهنت کوو هو کنه کېدله یعنی پاکستان کې کم چې مطلب کم خلک دی واغه د مذهب په نوم سیاست کوي یا هغه اسلامي سیاست سوګل ووټ نور کوي نه دی ورکه ورلکنه موږ خپل مهنت کوو نتیجه په الله باندې پردو ک الله تعالی راوستو اسلامي نظام زمنګ پسترګو باندې زمنګ سترګو مخې ته نو زمنګ بارمان پوره شي وکړه نه نو الله به تپوس نه کوي زمنګ نه ځکه موږ د سود نظام خلاف یا ووټ ور کړی دی یا مظاهره کړی دا یا خلک موټیویټ کړی دي او د عام سیاسي خلک چاغوي لګیا دي او دا نظام سپورټ کوي دا غوي په ذهن کې رښتنه چې سود ختم شي دی بل له جواب ورکړي دا ته اوس باغوي ځان له جواب کتلې نو موږ ته نه دی معلوم دی د جواب معلومي چې الله له بیا ورکی چې موږ د سود نظام مخالفت نه وکړي بلکې موږ حمایت کړي او چاړو سوچ فکر نه وکړي نو دې ته به سوچ کول غواړي یو بل حدیث ته چې رسول الله فرمایي هغه دا دی چې الربا 70 بابا ايسره ان ينكح الرجل امه در سود او یاو نزياته حصې دي د ټول کم ګناه پکې دار سره د خپل مور سره واده وکي ټول کم ګناه ده څومره لوی ګناه ده سود ټول دنیا په سود باندې چلیږي ټول دنیا په سود باندې چلیږي او زمنګ ساړو غم نشته الله تعالی دی غلاس پیدا کی چې دا نظام بدل کی